ډیرو محترم مسلمانانو، ستاسو به ډیر حاجتونه داسې وي چې هغه به ځوړند وي، یعنی هغه به انښتې وي، پوره کېدو نوم نشان به د هغې نه ظاهري توګه باندې راځي او نه باطني توګه باندې. نو د هغې د پوره کېدو دپاره د الله جل شانه د کلام چې هغې کې د کن فیکون وظیفه ده، خو دا غوڼ آیات دی، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مسلمانانو د دې معنی انتهایی زبردست ده او په دې باندې د خلکو ډیر غټ غټ کارونه الله جل شانه سم کړي دي، پوره کړي دي، په مرادونه د زړه حاجات، دلی خواهشات، جایز مرادونه او انختلی بندشونه او کارونه مقصدونه په الله تعالی د انسانانو پوره کړي دي. نو ستاسو به هم الله جل شانه دغه رنګې قسمه قسم حاجات او مشکلاتو دپاره دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز وکئ. د رب العالمین نه امید دی چې دې وظیفې سره به الله جل شانه ستاسو حاجات پوره کړي، ستاسو مقاصد به ورسره الله تعالی ختم کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم مسلمانانو، په دین مینو شروع په نوم د هغې الله چې زیر زیات رحیم او کریم الله دی. مسلمانانو او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف په کروړه او ارباو باندې. او محترم مسلمانانو، الله تعالی د ټولو مسافرو مددگار شي، نصرت الله تعالی وکړي. دغه مسافر زمونږه تر سره ورته په انتظار دی، زمونږه کورونه د دوی د وجې نه چلیږي، زمونږه مسلمانانو نیک کارونه د دوی د وجې نه الحمدلله چلیږي. زمونږه غټه سرمایه دغه مسافر الله تعالی دی ورته ډېرې خوشحالۍ ورکړي چې هر ملک کې وي، ستاسو کورونو کې که څوک مسافر وي، که رشته دارو کې، هر ځای کې چې مسافر وي، الله تعالی دی ورته ډېر ښکلی ژوند د خوشحالۍ او د صحت او د عافیت والا ورکړي. الله تعالی دی ستاسو بچو ته روزګارونه نصیب کړي. الله تعالی دی ستاسو زندګۍ کې خیرونه او برکتونه واچي. د جمعې زبرګه ورځ ده، مسلمانانو دعاګانې الله تعالی قبلوي. په دعاګانو امین ویل فکار دی، که په کمنټ کې حوصله نشي خو چې په زباني هو وایي چې امین. انشاءالله وخت نه دی معلوم کم وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. ډېرو محترم مسلمانانو، ډېر خلک دا شکایات کوي چې زمونږ وظیفې نه قبلیږي، دعاګانې نه قبلیږي. او ما ته خو ډېر خلک دا بعضې وایي چې زمونږ دعا نه قبلیږي، ډېر وظیفې مو کړو، ډېر حاجتونه مو کړو. یقین په الله وکړه، وختي مې کتاب کتلو نو هغې کې داسې ناشنا ناشنا خبرې وې مسلمانانو، هغه زه تاسو ته اوس ټولې نه شم ویلی، وخت پرې ډېر لګي. خو یو دوه خبرې راته د لحاظ قابل خبرې کوم مسلمانانو. هغه دوه خبرې دا دی چې نن سبا د ډېرو خلکو حاجتونه د ګناهونو د وجې نه پوره کېږي. یو سیټ ته خو د نیک کار هم کوي، څه ناڅه مونځ او دس هم کوي، خو بل سیټ ته د هغې نه سیوا ګناهونو کې مبتلا دی. مسلمانانو اکثریت د دغې وجې نه د انسان باندې مشکلات او پریشانۍ وي، او بعضې خلک داسې وي چې هغوی باندې پریشانۍ مصیبتونه د الله تعالی د سیړه وي. نو صبر کول فکار دی، د الله تعالی نه امیدي نه د فکار. ګوره حدیث مبارکو کې راځي ان عبدي ظني، الله تعالی باندې چې انسان څنګه ګمان کوي هغسې ورسره الله تعالی معامله کوي. چې موږ په الله تعالی باندې نیک ګمان ساتو، د الله تعالی د در هغه لمن نه پرېږدو چې انشاءالله صرف الله دی زما ستاسو مسلمانانو حاجت روا الله دی، مشکل کشا الله دی. نو الله تعالی به زما ستاسو دا مسلې حل کوي. دویمه خبره چې دا مسلمانانو هغه دا ده چې تاسو ته درخواست کوم، گزارش کوم چې مونځ په یو ځای کې مه قضا کوئ، او مونځ چې دی دا په یو قانون کې هم د دې معافي نشته، په یو وخت کې معافي ده چې انسان ځمکه او اسمان نه پېژني مسلمانانو. او تاسو ته پته ده چې دغه وخت کې انسان په کم ځای کې چې ځمکه او اسمان نه پېژني. لہذا د مونځ تاسو پابندي شروع کوئ، نیک اعمال کوئ، بیا تاسو صرف 2 رکعاته مونځ کوئ. یقین په الله وکړه چې الله تعالی به ستاسو دپاره غرونه ړقوي، الله تعالی به ستاسو دپاره غټې غټې فیصلې رالیږي. امت ځکه نن پریشان حاله دی مسلمانانو چې امت بل سیټ ته روان دی. الله تعالی دې امت ته هغه اتفاق او اتحاد نصیب کړي، یوازې والی دې ورته نصیب کړي. محترمو، نن چې کومه وظیفه ده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، دا د انحتي کار دپاره، یعنې ستا یو کار د انښتی دی نه پوره کېږي، یو جایز مراد دی هغه نه پوره کېږي، د دې دپاره دا وظیفه ده. مسلمانانو د دې معنی څه ده دی انما امره؟ ګوره، انما امره اذا اراد، کله چې الله تعالی د یو څیز اراده وکړي که نه، نو بس صرف دونه ووایې کن فیکون.
انما امره اذا اراد الله جل شانه چې د امر اراده وکي یو شی اراده وکي نو صرف سو فرمای کون فیکون دا یو ځای شوی لا نه علما فرمای چې الله تعالی دغه اساس ته وجود ورکړي دغه حاجت پوره کړي دغه دعای قبول کړي نو ګوره د الله تعالی په صرف کون فیکون دا یو ځای شوی نه مسلمانانو مونږ چې دا وظیفه کوو نو زه تاسو ته طریقه ښیم چې په دې طریقه باندې به دا وظیفه کوئ صحیح شوه ګوره تاسو به لومبیا 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکئ خو دا 2 رکعته صلات حاجت مونځ به تاسو داسې کوئ چې ستاسو ظاهر او باطن دا دواړه الله جل شانه ته متوجي ظاهر دا چې زه ولاړ څنګه یم که نه ولاړ څنګه یم زما جامه څنګه ده زما بدن فاک دی او که نه دی صحیح شو دا خو ظاهر شو چې ظاهري ته ورته داسې چې خلک وایي چې دی مونځ ته ولاړ دی نه پکې ړقې نه پکې ځان ګرې نه په ګیره کې ګوتې وي نه په سر کې ګوتې وخې نه په پوزه کې ګوتې وخې یعنې ظاهري ته ورسه چې د یو انسان دا ګمان وکړي چېرې دی په مونځ ولاړ دی داسې خشوع ښکارېږي صحیح شوه که نه باطني دې حالات سره مسلمانانو چې ذهن دماغ او دغه رنګې زړه وجود دغه رنګې خپل سوچ چې دا بس الله جل شانه ته متوجي چې بس زه الله تعالی ته ولاړم الله تعالی ما ییني الله تعالی ما اوري او یا دا سوچ کې چې زه الله تعالی اینم ما ته مخامخ ولاړ زه د الله تعالی سره خبرې کوم الله تعالی به زما د حاجت پوره کوي یعنې 100% الله تعالی ته متوجي 2 رکعته به صلات حاجت مونځ وکئ او کم وخت کې به کوي مسلمانانو بهترین وخت د تهجد دی که تهجد نه شو نو ماسخوتن مونځ نه پس وکئ چې ټول خلک په آرام شي نو 2 رکعته به دغه رنګې صلات حاجت مونځ وکړي د هغې نه پس په مسلمانانو 21 کرته درود ابراهیمي وي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد الى آخره کوم چې موږ مونځ کې وایو 21 کرته د هغې نه پس مسلمانانو 314 پیرې انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون دا 300 ځکه مسلمانانو چې علماو لیکلي دي چې ګوره اصحاب بدر چې دي که نه دا 314 یا چې کم د الله جل شانه پیغمبران دي رسولان دي که نه نو هغه 314 دي کم چې مقرب دي که نه غون پیغمبران الله تعالی پیدا کړي لیکن د علماء کرام فرمایي چې کم الله تعالی ته مقرب پیغمبران دي یا د حدیث او قرآن کې نمونه راغلي دي دا 300 دي یا د جالوت په مقابله کې طالوت علیه السلام چې لم دی نو د هغې تعداد هم 314 نو انشاءالله دا 314 دا یو برکتي تعداد دی ځکه چې په دې سره به انشاءالله الله تعالی تاسو له فتح درکړي او کامیابي به درته درکړي نو 314 سورې به انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون 314 پرې وروسته به ترې بیا 21 کرته درود ابراهیمي وي صحیح شوه د هغې نه پس دا چې ته وکړو د هغې نه پس به د دعا دپاره ځان له 11 پیرې درود شریف یعنې ته دعا غواړې دعا نه مخکې به 11 پیرې درود شریف وي دا ځکه چې دا دعا د الله تعالی دربار ته قبولیت حاصل کړي او د الله تعالی دربار ته ورسي ځکه چې حدیث مبارکو کې راځي چې درود شریف دا د الله تعالی قبول کړي دي او په دې سره الله تعالی د انسان دعاګانې قبلوي دا الله تعالی عرش ته رخیږي ها 11 پیرې درود بیا چې دعا ته غواړې نو داسې به غواړې چې ای کن فیکون ذاته تا په خپل کلام کې فرمایلی چې انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون نو مالک الله زما دا حاجت هم داسې حاجت دی الله چې ما وله ډېر وظایف وکړو ما وله ډېرې روژې ونیولې الله ما وله ډېر ختمونه وکړه الله ما وله ډېر زیات دعاګانې غوښتلې الله ستا ته به نه وي منظور الله خو نن ستا دا کلام رښتینی دی الله ای مالک الله ای د عرش او فرش الله یا هغه الله چې ستا ذات حقیقي دی الله ته د دې کلام د خاطره چې ته حقیقتا په دې خپله دعوه کې چې ته کن فیکون دې لا نه ویلي او بیا هغه سیس ته وجود میلاو شوی وي حاجت پوره شوی وي هغه بیماري ختمه شوی وي هغه قرض خلاص شوی وي هغه کاروبار روان شوی الله زما د حاجت نه نن ته کن فیکون ووایه مالک الله ته حقیقي ذات او زما یقین دی الله چې دا زما د حاجت په ته پوره کې انشاءالله لږې اوښکې مو سره توی کوئ او دا وظیفه چې تاسو دا دعا مو کړه د هغې نه پس 11 پیرې بیا درود ابراهیمي ووایئ بیا انشاءالله تاسو 1 ورځ وکئ 2 ورځې تر 2 ورځو پورې دا عمل وکئ انشاءالله په دې طریقې سره او یقین او دهان سوچ سمه ما چېرته څنګه عرض کړه انشاءالله چې الله جل شانه ستاسو حاجت پوره نه کړو نو بیا مسلمانانو زما او ستا په عقیده کې به فرق وي سوچ سمج کې فرق وي لیکن د الله تعالی خبرې د الله تعالی فیصلې دا رښتینې دي الله تعالی د عمل کولو توفیق رانصیب کړي جزاک الله خیر